بسم الله الرحمن الرحیم د یو نوي ویلاګ سره زیم سید کبیر علی شاه ګرانو کتونکو خبر وکړو د افغان او د پاکستان درمنځ کم تاوتریخوالی چې روان دی په هغې باندې به هم خبرې کوو او دې سره سره چې کوم تجارت دی په هغې باندې به هم خبرې کوو ورسره د افغانو کډوالو څه پوزیشن دی آیا افغان کډوال ځي که نه ځي یا بارډر کولو دی که نه دی کولو او دې سره ویلی کېږي دا هم چې څه خبرونه داسې راځي چې یاره نن ورځې خولې وه چې یاره بارډر به نن کولاویږي خو در دې دمه چې کوم ذرایع دي د هغې متعلق خبره ده چې یاره در دې دمه هېڅ داسې قسمه خبر نشته دی چې بارډر به کولو شي خو لومړنۍ خبره به زه د افغان او د پاکستان ترمنځ چې کوم تاوتریخوالی روان دی په هغې باندې به وکړم ویلی کېږي دا چې کوم تاوتریخوالی روان دی د هغې له وجې چې کوم نقصانات روان دي هغه نقصانات څه شی دي نقصانات دا دي چې کوم تجارت دی نو هغه متاثره دی د افغان لخوا په خپل تجار باندې غږ شوی و چې تاسو د پاکستان سره چې کوم تجارت دی د هغې چې کوم سلسله ده هغه په درېو میاشتو کې دننه ختم کړئ نن مونږ وکتل چې لنډي کوتل خواته مونږ تللي وو نن مونږ وکتل چې د څنګه تاسو کرخانو پاټک چې کراس کوي د هغې نه تقریبا 1 کیلومیټر نه اخوا تاسو وګورئ نو ټریلې ولاړې در ټکه هغه لنډي کوتل چې کوم بازار دی در هغې پورې ټول روډ چې کوم دی نو هغه د ټریلو نه ډک دی یقینا موږ دا ویلی شو چې په سوونو ټریلې چې کوم دی د تجارت هغه ځي په ځي باندې ولاړې دي بیا زموږ هم د هغه ځي د ډریورانو سره خبرې وشوې نو هغې دغه وایي چې یاره موږ سره نه پیسې شته دی موږ سره چې کوم کومه خرچه به هغه هم ختمه شوې ده نه موږ سره د باترومونو څه سیسټم شته دی نه موږ سره د پخلي څه سیسټم شته دی نه موږ سره چې کوم دی نو د اغوستو څه پوزیشن شته دی نه زموږ دغه سوچ و چې یاره داسې مسله به راځي څه کم شپېته ورځې چې کوم دی نو پوره کېږي چې دغه بارډر بند دی خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي خصوصا د تجارت چې کوم خلک دي هغې ته ډېر زیات مشکلات دی ښه بیا دغه ډریورانو دغه خبره هم وکړه چې مونږ چې د چا نه سامان لوډ کړی دی نو هغې ته مونږ دغه وینا وکړه چې مونږ واپس راځو دغه مال چې کوم دی واپس تاسو ته کوزو نو په هغې باندې هم هغې سره چې کوم دی نو خپل تجارت چې کوم کسان دي هغه په دې خبره نه رضا کېږي او دې سره ډریوران وایي چې یاره نه زموږ چې کوم هغه د ورځې هغه دیاړي ده نه موږ ته هغه میلاویږي نو ډېر مشکلات دي دغه ډریورانو ته د دغه بارډر لخوا نن ورته داسې خبر رالو چې یاره دغه بارډر به کولاویږي هغې ډېر زیات خوشحاله و خو دغه خبر چې کوم دی در دې دمه پورې یقیني جوړ نه شو ځکه چې بارډر لا تر اوسه پورې بند دی بارډر ویلی کېږي دا چې صرف د افغان کډوالو دپاره کولو دی او ورسره چې کم تذکرې والی نو هغه دپاره چې کوم دی بارډر کولو دی نن مونږ تقریبا په 4 غنټو کې دغه وکتل چې 3 کډې چې کوم دی زمونږ د سترګو وړاندې په ترخم پوله باندې چې کوم دی وبوړې دی خو دا غزي د کسانو مطابق ویلی کېږي دا چې مخکې په زرګونو باندې کډې چې کوم دی افغان کډوال بتله خپل ملک افغانستان ته اوس چې کوم دی نو ویلی کېږي دا چې مطلب په سوونو خلک هم افغان کډوال چې کوم دی نو هغه وطن ته نه ځي ولې چې یو خوا بارډر بند دی بل خوا مشکلات دي که موږ د افغانستان خبرو کوو نو هلته کې ویلی کېږي دا چې ډېر زیات مشکلات په افغانستان کې دي نه هلته کې چې کوم دی نو تعلیم شته دی موږ په خپل هر ویډیو ریپورټ کې چې کوم دی یا په پروګرام کې دغه خبره بار بار کوو نه هلته کې تعلیم شته دی نه هلته کې روزګار شته دی حالات دغه شانتې روان دي نو د دغه ځي افغان چې کوم ورونه دي د هغې سره هم زموږ اکثر له خبرو شي چې تاسو خپل ملک افغانستان ته لاړ شئ نو هغې هم دغه خبره کوي چې هلته کې په افغانستان کې څه شته دی نه نو موږ خپل وطن ته ولې واپس یو خو موږ ګورو چې د سند نه او د پنجاب نه افغان کډوال ویستلی کېږي باقاعده په هغې باندې د پنجاب وزیر اعلی مریم نواز صاحب چې کوم دی نو باقاعده کیش 10,000 روپۍ انعام یې دی چې چا هم موږ ته افغان کډوال په نښه که نو هغې ته به موږ کیش انعام ورکوو بل خوا موږ د خیبر پښتونخوا خبره چې وکړو نو د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سهیل افریدي صاحب دغه وینا ده چې یاره موږ افغان کډوالو سره هېڅ قسمه سختي نه کوو نه پوهېږو چې پاکستان یو دی او حکومت چې کوم دی نو پکې ډبل چلیږي خو در دې دمه پورې دغه نوې اپډیټس دغه دي چې افغان کډوال به په هر صورت باندې خپل ملک افغانستان ته واپسي کوي او دې سره چې کوم د تجارت د اړیکې دي نو ویلی کېږي دا چې یقین دی کنفرم خبر نه دی خو د
څه کسانو لخوا ویلې شوي دي چې په بارډر باندې خبرې روانې دي چې بارډر به امید دی چې په نږدې ورځو کې دغه بارډر کلوز شي. دغه کمې ټریلې چې ولاړې دي د بارډر نه دې غاړه پاکستان کې یا هغه غاړه په افغانستان کې، نو دغه ټریلې به اوړي لګیا وي. خو الله دې وکړي چې دغه بارډر کلوز شي او الله دې وکړي چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ کم تاوتریخوالی روان دی هغه دې ختم کړلی شي. نو امید لرو چې دغه نننی ویلاګ به ستاسو خوښ شوي. در بل ویلاګ یا نوې پروګرام پورې ما لره اجازت د لوی الله په امان.